بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد وعلى كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آیت کریمہ کی مقصد د بیان د اطاعت د امیر دی. د امیر اطاعت جهاد کی یو ضروری او هم خبره ده. مقصد د آیت د بیان او اطاعت الامیر. اللہ فرمائے یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندانو اطیعوا اللہ د اللہ تابعداریو کوي ورسوله او د رسول تابعداریو کوي ولا تولوا تاس مخدم مگر زوای تعرضوا عنه بمخالفت امره چې د امر مخالفت کوي وانتم تسمعون القرآن والمواعظ او تاس قرآن او وعظونه اورئ ولا تکونو مکی گئی کر لذینا داغی کسانو پسان قالو چوئی سمعنا منگو وریدا وهم لا يسمعون او دیناوری سماع تدبر و اتعاز فوردل تدبر و دواس سرا وهم المنافقون دا منافقان دی والمشرکون و مشرکان دی. ان شر الدواب یقینا بدترین د زند سر و عند الله د الله پنس السم ها کان دی ان سماع الحق چې د حق اوریدونه غوونه کان دی البکم ګونګیان دی ان نطق به د خبرونه باغی باندې الذين لا يعقلون چې نه پويږي. پټولو زند سرو کې کم خلق بدترین خلق هغه دي چې کانو ګونګیان. کانا دا مانا دا چې حق خبرې نه اوري او چې څوک وایي مخې پې نه لګي او ګونګیان دا مانا چې د حق خبرې کوي نه صفا صفا خلکو ته نه وایي صفا صفا خبرې نه کوي. نو ګورئ دا بدترین د ضد سره الذين لا يعقلون هغه کسان چې د دې خبرو په انجام نه پوهیږي چې موږ ګونګیان یو حق خبرې نه کوو نو دا به موږ باندې څه چلو شي. الله ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم کدا الله په علم کې وی چې دوی کې خیر شته د دوی په زړونو کې صلاح شته بسماع الحق لا اسمعهم خامخا به ورولې وي دوی تسمع تفهم پاوریدلو د تفهم سرا ولو اسمعهم کچري ورولې وي دوی تفرزن وقد علم او الله تعالی د الله خیر بهم چې دوی کې خیر نشته لتولوانو دی به مخګر زولې وي دا غینا وهم مورزون دی راز کوون کې دي د قبول د حق ناینادن وجهودن نایناد او د عزت توجنا دته تاسو اعتراض واري چې داس دک ګوري دا بل ځای کې دی بس ډیر تفاسیر پانه ماړولي راړولي خدا صرف دی حاشیه ډیر ښه حل کړی دی. ها جلالین دی حاشیه ډیر ښه حل کړی دی جمل ډیر ښه حل کړی دی جمل مولوی صاحب یو ډیر ښه حل کړی دی او مولوی صاحب صحیح څه باز ډیر زوی په خبرې د کړي دی خو باز د کار سره وګوري دا ځای بیا تاسو وګورئ د ډېر ښه حل کړی دی خو زه په ساده ټکو کې تاسو ته وایم چې بې پوه شئ. ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم دا صغرا شو ولو اسمعهم لتولوا نو تاسو شرایط د سکتی اول پکې موجود دي چې ایجاب د صغرا او کلیت د کبرا ولو اسمعهم لتولوا کلیه شو کنه او هدی او ست چې اسمعهم د محمول د په صغرا کې او موضوع د په کبرا کې ولو اسمعهم لتولوا نو دا لری کې نتیجه به دا شي چې لو علم الله فيهم خيرا لتولوا کله الله په علم کې وی چې د دې ژوند کې صلاح شته نو لتولوا دی به مخ ګرځولې نتیجه خو مطلوبه نه ده.
نتیجه خدا سے پکار ولو علم الله فيهم خيرا لآمنوا واتقوا لانقادوا الى الايمان ایمان ته بغاړی خو تاسو به جواب وکړي دا شکل اول نه دی ولې ځکه شکل اول کې تکرار د هدي اوسط ضروری دی کې تکرار د هدي اوسط نه دی شوی ځکه د اول سیما د تفاهم مراد ده او د دویم سیما مطلق سیما مراد د اول سیما مطلقه مراد ده او د دویم سیما مطلق سیما مراد ده وشتان بینهما او د مطلق شی او د شی مطلق په منځ کې ډیر بود دی تاسو به پوښتنه اول کومه سیما ده سیما مطلق او دویمه سیما نه کومه سیما مراد مطلق سیما اوس به پوښتنه دا اول سیما بشرط شی مراد ده بشرط تفاهم او د دویمه سیما نه کومه سیما مراد ده لا بشرط شی دا اول سیما نه کومه سیما مراد ده طبیعت مقیده او د دویمه سیما نه کومه سیما مراد ده طبیعت مرسله تاسو به پوښتنه نو هدي اوسط مقرر نه دی جواب هم وکړه جواب باندې خو پوهه شوي خدا آیت مطلب څه شو آیت بسنگ ترجمه بسنگ کو ترجمه بداسي کوي ولو علم الله فيهم خيرا کچری د الله په ګوري لو خود دې د پار راضي چې په مثبت داخل شي منفي ګرځي چې په منفي داخل شي مثبت ګرځي تاسو ولو ان ما صالحات نا معيشت کفاني ولا مطلب قليل من المال کافیو شي جامه کې مې دې چې تاسو ته تشریح کړی و دلته لو په مثبت داخل شوی دی دا مثبت به منفي ګرځي لو علم الله فيهم خیران کا اللہ پوئے دے چیدی کی خیر شتنو لاسماهم تاسی پی پوچھتے نبیا کا چرتا کیاسی رفی جوڑوئی مانا بداسی شی لیکن اللہ ورطا اسمان نہ دکڑے نو دا اللہ پا علم کے خیر نو اللہ پا خیر نہ پوئے دو نو دا خو عدم پو علم اللہ تصابت شو دا خو بیدبی دکڑ تاسی پی پوچھتے تاسی پا جوابو کئی چی دلتا علم پا مانا دا وجدان سر دے کہ اللہ تعالی دوی پا خیر کی دا اللہ پا علم کی دا دوی پا ظلونو کے خیر موجود ویل اسماهم نو چې موجود نو نو د الله په علم کې نو کړه کله الله په علم کې د دوی په زړونو کې خیر موجود وي چې د دوی زړونو کې خیر شته دی او د الله په علم کې دا خبره وي چې د دوی په زړونو کې خیر ستنه اسماء استثناء د نقیص د تعالی نه وکای نتیجه به نقیص د مقدم شي لیکن الله ورته خبره نه دا ورولی ځکه د دوی په زړونو کې خیر نه دی موجود استعداد پکې نشته استعداد ځان ته خراب کړي اوس په پوښتنه دا خو دې باندې خلاص شو ولو اسمعهم لتولوا بیا به دې معنا چې دا به استیناب استنجینه به مستانه پشي دا مستانه به پیدا بچي پیدا پیدا شي چې دا د شی بدترین کافر کچری د دې پزړونو کې خیر وینو خدای به ورولې وي خود دومره نو بدترین خلک دي کچرته ورولې وي مخې ګرځاو دوی ته ورول او نو ورول یو شان ولو اسمعهم لتولوا دا به استیناب شو استیناب په مقصد شدت دوی ثابت چې په کوپر کې ولو اسمعهم لتولوا کله دوی ته ورول وی بیا هم لتولوا دوی کوپر کول مقصود د استیناب بس شي پختګي د دوی په کوپر کې او دلیل په پختګي د کوپر څه دی وهم موریدون جمله اسمیه ده کنه ثبات ځکه د دې کار دار چې دی همیشه مخګرځون د دې کار دار چې دی همیشه مخګرځون تاسو په دې ځای پوښتنه دا چې زته څنګه وې مدقه شانې ولي کوي ځان سره دا دلته په دې پرچا په جلالین کې کې قرآن کې هم دا پرچا ځان سره ساتي ګوري بیا پتا څه نه پړي یا ایو الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم اے دی ایمان خاوندانو مننا د الله او د رسول کوي پتان سره اذا دعاکم چې کله تاسو را بلی هغه ستا یحییکم چې تاسو جندي کوي من امر دین د دین کارونه ینو زکدا د دین کارونه سبب د حیات یا بدیری وعلمو پوښ ان الله یقینا الله یحول حائل کی بین المرء وقلب ما بین د زړه د بنده او د زړه د کې فلاستتیو طاقت نه لري یو من چې ایمان راوړي کفر کی الا بیرادتی و انه الی تشرون
او یقینا شان دا دی دی الله تبارک اشر کېږي په اجازه کوم بیا مالکم وتقوا فتنه دای فتنه نو یریږي نه ثابت کوم کچری ورسیږي تاسو ته لا تصيبن الذين نبرسیږي هغه کسان ته چې ظالمان دي تاسو نه خاصه بل تعمو بلکې دا فتنه به عام غیر تبم رسیږي او اتقا دا غي بنکار موجب یا من المنکر چې انکار د موجب دا غینو چې منکر دی منکر ته منکر وای نو ته به بچي که منکر ته منکر نه وای نو غیر خلقم فکر راگیر دی او ناگیرم فکر راگیر دی ولی دغه الله تعالی عذاب عام خاص خو نه کا نیکانو صاحب فکر گیریږي کا وعلم احادیث چې جبرئیل علیہ السلام ته الله ویلي ورسا او دا کله په دې وزر کې راواړه او مټول چپا کوي خدای پای کې یو بزرګ دی او ډیر بزرګ سره دی او ټول ورځ مراقب وي او بس کمپله په خو خوري او د سلور طریقو خلیفہ دی هم مریدان هم د یو بزرګ شخصیت تیسر سو جبريل تیسر سو مراقبه په خراب کم الله اول دا خنزیر راوړي ولی وزکه د سره کله سوچ پیدا نشه د کله رنگ سور نشه د غصې د وجه نه چې دا خلک سکه یو ما سرخ ته کړه مراقبه کوي خلکو ته حل نه د سره دا سوچ نه چې مدرسې جوړیږي او پیسې پکې نشته د چا دې سوچ کله نه دی مله شرګه کو وایو کته مدرسې په حواله سره اعظم راغناول وګورئ مله شرګه دی ونه چې خدای زغه لوی جماعت امام مدخل کې اصلاح کوم ترجمه الله ورته اول پکې دی راوړل کده کله سوچ نه دی نا پھر خبر ہے جو کہ متاجر سے بلا خارج فصل ہو رہی ہاں ہاں ناول دا منګه درته تکدوان خاري دا ما شاهد ګل خاري شاهد ګل خاري ته پیر نه ایسه ها کنه دا موږ ته پیران نه خاري نه ټول اصلي پیران دي نه پیر دې ته وایي چې ختمه خواجهګان کوي سید القاری سے پھر سے تو ہوئی کہ ختم خواجہ گان کی صرف کر تنگا سنخ کا تکو منگا خدا دې تاسو ټول صحیح نیکان کې خدایم دې پیرای نو وسات امين نه کوي دا ټول دا مریدان وخت دي چې پینځه مخکې رواني پینځه رسته دا ټول دا خو اسلام نه دا خدای زمو اسلام پکار ده کې پیریم پکار خدای دې منګه اصلاح او بس خدای دې زمونږ په وجه زمونږ تاسو په وجه نور خلک کم اصلاح مستاسي دا پیر صاحب نوم خو خدای چې پینځه د نمخ کې رواني او پینځه د نریس د پینځه دې طرف ته پینځه دې طرف ته او جرابیم درچي یا جرابیم درواني او چې کینه کمبلم په خو درچي دام په خاله او لاس دې سب کی او بل زرو نوٹ پکې درکې دي دا خو خاله باړې پیر په دوه ټوکرې خو یو په 500 ځانو د زرو د نوټونو یو په سلګونانو دو ټوکرې په پرته مریدان براتل هغه کې وایي دسی پیران میں لیدلی چې مریدانو پسې ګرځي قسم دې ورځي تما ورته کوي مالدار ته د ته پیرو ټول نه مخکې ما سره بلد و زمنګ په خلکو کې او زمنګ کوچان خو ډېر سادهګان دي پیرانو ډېر متقدین دي کله په کې پیر سمن مریدان باندې ډېر پیسې و امر سره دي صحیح ده کوم په پنځ پیری مشهور کړي مویده پنځ پیری ده ما ته ټول پنځ پیریان پنځ پیری راته وای ولې وای د اسقاط نه اسقاط شریف میلاد شریف نه مدي میلاد شریف
نو مطلب هغه پیر صاحب چې کومو نو میناله مشاهد چې تاسو څوک پیژنئ هغه زمون خلکو کې مالدارو سره بلد بل توهم غیر مجتقاب انکار موجب هم والمو پویس ان اللہ شدید رقاب سخت عذاب ورکول والا دل من خالفو وذکرو یاد کئی زنتم قلیلون شکل تاثر لگوئی مستضفون پلر دی کمزوری وی پزمک دمکا کی تخابونا تصویری دی یتخطفکم الناسو چوب تختی تاسو خلق یاخذکم الکفار بسراتین فاواکم الالمدینتی اللہ تاست زیدر کپ مدینہ کی وایدکم مضبوطی کڑے بنصری فمدد اللہ سرا یوم بدر بالملائکہ ورزقکم من الطیبات رزقی در کتاستر پاکیزہ چیزینا غنیمتنا لعلکم دیر پارا تشکرون چتا سے شکر باسی نعمو نازل سے ابو لبابا ابن عبد المنذر کی دا صحابی دے عظیم صحابی دے اصحاب صفو ندے قد باسو سلام الى بنی قریظہ چی نازل چی دیتے پہ حکم دد سر مشورہ اکرم دا مشورہ اکرم چی زب حدان لیا آیال و مالو پیم زکایال و مالی بنی قریظہ اکرو بنی قریظہ و بنو نذیر دا مدینہ نا چار چاپیر جی بنو قریظہ مدینہ نا چار چاپیر دا بنو قریظہ و بنو نذیر آبادی و اغیط عوالی و ایسور دوئی عوالی اغزیت منگزی چتر و منگا مرگر و اغبود دا کعب ابن الاشرف حالات بوتی بنو قریظہ علاقی تا مدینہ منورہ کی خڑا پڑا سپیرا علاقہ دا او غرون ایم شنن دی شنوالے پاکی نشتا سپیرا غرون دی اغزید آشک لغخ کاری کری کاری خدیشان دی خلکو دا مکی مشرکان سر معاہدہ وکرد چتا سراشا یو نبی علیہ السلام بانی با عملو کو منگ در سرئی حال دار چی دا نبی علیہ السلام سر معاہدہ کری وا چی منگ تب منگ لسرنوائی منگ بطال لسرنوائی صحیح شو چې نبی رسول روز بروز ترقی کولا دین ندی ته غوسه ورتله نو بعد چې کایو چې کله غزوه خندق پیښ شو حمله وکړه کنه کافرانو د دې هغه مرګتیا وکړه نو سعد ابن معاذ نبی رسول الله ورولېګه د انصار مشرو چې ته دا غوي سره خبرو کې چې خدای ته وګوري چې تاسو مدینه کې خدانه نه لګ موږ په منشي د دوی نه د اخیری کار زمونږ خشي دا غوي سره وګورو چې هغه ورغله هغه ته سپوري خبرې کړې وي او ډېر استغي ورته ویل چې ځا هغه وخت نه دی چې موږ استاد سره معاهده وکړو معاهده خبرې نشته اوس بدر نه خزي بوزي در پسې راغلي خزي بدر نه بوزي سعد ابن معاذ رضی الله تعالی عنہ راغی او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وایي چې دا سیرات نبی اسلام ډېر خپر په دې کې بس غشو گزارونه باندې د سعد ابن معاذ زخمی شو او وینه تی روانه د پرا ګوله کې د وینه تی نو درې د ډېر راځي وشو وینه نو درې وای خدای تر هغه مې ما وجنې چې بني قریظه باندې مسترګې نه یخي شي او کله دې مکه والا سره زمونږ نور جنگونه پاتې نه ماته بقاره بس دے جنگ ختم شو شکست گٹ شو دغه لاړه ابو سفیان او دا وتښتید فتح شو کنه غزوه خندق نو دې سخت زخمی دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې د خندق نه راغی نو سعد ابن معاذ ته مخکې را لېږلی او مسجد نبوي سره مخې ته ورته خیمه ودرولې وه چې څوک به تپوس ته راتلل نو اساني به وکور خیمه یې ورته وهلې وه که نه په خیمه کې و نبي د سم صحابه به ورسره ناست وو او د ده علاج معالجه به کېدله که نه نو نبی علیہ السلام چې د خندق نه راغی ګردونه جامې موهلې دي او زغرې مچولې دي او ډېر ګډ وډ دی حال نو بس ننوتو ځان صفا کوي او جبریل علیہ السلام ورته راغی وایي څه کوې وایي ځان صفا کوم وایي کومې ملایکې چې الله ستا مدد ته رالیږلې وي هغوی خو زغرې نه دي لرې کړي د جنګ جامې نه دي لرې کړي ته څنګه د جنګ جامې لرې کوې وایي څه وکړم جبریل علیہ السلام ورته وی الله حکم کوي چې په بنو قریظه ورځه بنو قریظه باندې ورشه خزانه وای نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم وکړ بنو قریظه ته بزو او هیڅ څوک په بلار کې مونږ نه کوي د مازیګر مونږ به نه کوي هیڅ څوک مگر په بنو قریظه کې دی کوي
دا مطلب دا و چې جلتای سره لاړ شي. انس رضی الله عنه فرمایي بني غنم قبیله په دې کوسو کې اوسم زما یاد شي دحیه کلیبی په شان سړی او په اسماني سور او ګردونه. جبريل عليه السلام مې ولید چې بني غنم په خدای دغه کې جبريل عليه السلام ورته زه در نمخ کې لاړ ما غوي زړونو کې رو بچو ما زړونه مرو کو تاسو راځي. نو نبی عليه السلام ورته تاسو زئی صحابه ته ویل زه در پسې یم خو مونږ به نه کوئ مګر په چېرته لاره کې د مانځه ناوخته شو. او صحابه دوه ډلې شو. چا ویل چې نبي علیه السلام موږ له امر کړی دی چې په لاره کې به مونځ نه کوئ هلته به یې کوو خیر دی که قضا شو. نو چا نه قضا شو هلته یې وکړه قضا. او چا ویل نه د نبي علیه السلام مقصد سرعت امر و لاره کې کوو خیر دی زر زر به وکړو ځو به دا اجتهاد شو. بیا نبي علیه السلام ته صحابه دواړو خبره دواړو ته یې ویلې ښه کړي دي هغوی ته یې تاسې هم ښه کړي تاسې هم ښه کړي دي ته اجتهاد وایي. صحیح شو د دواړو استنباط د حدیث نه دواړو وکړه کنه. نو یوی ورځې بنو قریظه محاصره و ګیرای ته چورو غټه غټه قلاګانې بار نشه راوتلې. یوی ورځې یوشتمه ورځ باندې هغه مطالبه وکړه چې موږ ته اجازه راکړه ک بنو نذیر چې څنګه شوی چې موږ هم شام طرف ته لاړ شو. وته نبی رسول الله نه دا شي دا نکی اوس خبرې تیری شوې دی. اوس وځه تاسو خوښ ابو لبابا راولې کوي ابو لبابا ورولې چې څنګه چل ور سره وکړه. ابو لبابا کورال ته بنو قریظه کې و بچي. ابو لبابا تغیر اغون څو ورته چې خسو کو تاسو مشوره دا غور دې چار څه کوي خو ګورې دا شي معنا لالی پریدیم نه. نو چې وای دا خبره مې وکړه ابو لبابا وای قسم مې د بخدی چې لا په دې ځای نه قدم نو دغه کړه چې ویره را باندې راغله چې د نبی رسول الله راز مخکاره کزما خو دنیا او آخرت تباک به ډایرک را روان چې نبی علیہ السلام ته لاړ نه مسجد نبوي ته راغستنې پورې ځان وتاړه او قسم کوي نه خوراک وکم او نسکا وکم په دې ستنې پورې بتړلې متر سوچ زما توبه نه قبول شي. مسجد نبوي کې وسه مغستنه د واستوانه توبه نبی علیہ السلام ورته کما تر اغله ما به ته معافي کړي و خو چې زده وسلاړ اوسه د خدای سره معاملې ده چې خدای سره و ورځې تړلې او خزه براتله د مانځ ټیم کې به کولو کوم به وکړو او بیا به وتاړ خوراک اوسکا کې نه کو تر دې چې بیوسی پیراخله. الله تعالی د آیتونو تبارک کې راځي چې خیانت د الله او د رسول سره مکه وای او توبه قبول شه. او قسم دې بل څوک به نه خلاصې تر څو چې رسول الله نه اخلاص کړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورغه په خپل مبارک لاسونه اخلاص کوي دستا توبه قبول شه. وای کور مې چې سړي ټول د خدای په نوم نبی رسول الله نه رسول سره د خدای په نوم ورکه یو سلطان شکر کی د بنو قریظه سره بیا سو شو. هغه ته تاسو څه کوي وای صاد ابن معاذ چې سوي هغه موږ منو او داغه په معاهده باندې وکړه را کوزي کو مشران راغلیو. صاد ابن معاذ راغه لاس په صحابه واچولې دي او د الترا واستو. نبی علیہ السلام بخاری روایت ده صحابه تو فرمایل قوم الی سیدکم سردار تپاسای خلق پاسې ده. صاد ابن معاذ کې ناستا نبی علیہ السلام ورته وی د خلق را ده چې ستا په فخر را کوزي کی او مطلب دا چې ستا څنګه فخر ده چې د دې سره سو. صاد ابن معاذ وای زما چې سرای د ټول به منی ټول به په عمل کوي. نبی علیہ السلام ته ټول به په عمل کوي. دی خوای قتل نبی علیہ السلام ته نه قتل. صحابه عشق ته نبی علیہ السلام سره ډیر زیات وو. نبی علیہ السلام ته مخامخ نه قتل. وای ګورې د ټولو بدارای مقصد دا و چې د نبی علیہ السلام په دې را زما پرای باندې راي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ورته او د الله د رسول په ستا پرای راي. بس وای زما را یادا چې کم نوجوانان پکې بالغان دي هغه به ټول حلال کو سرونه به غوس کو و به وجنو او چې کمی خزي دي دا به وینځي کو او مالونه به غنیمت کو. بس زما دا را نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا مخ د خوشالۍ نه پړقیدا او ورته وای سبحان الله حکمت بحکم الملک تا د بادشاہ فیصله داسې فیصله دی وکړه چې د عرش د مالک هم دغه فیصله ده چې دې سره دې داسې کار وشي. دغه کسان کار ور سره وکړو. قتل به چې بالغ به هغه به حلال ذبح کاوه به سر به ټکټ کډ ته به ور چول. په دې کې حیی ابن اخطب او دا غلور وسبیه دا د دحیه کلیبی په تقسیم کې رسیدلی و. صحابه نبی علیہ السلام ته مشوره وکړه چې دحیه ابن کلیبی سره تتبل ورکا هغه واخله خپل نکاح کې راول ځکه دا د غوی د سردار ده شاید چې څه خلک دا غي د وجه نه ایمان راوړي. هغه بیان الله کوي.
یا ایو الذین آمنوا ایمان خاوندان او لا تخونوا الله خیانت مکوئ د الله سره او رسول او د رسول سره ولا تخونوا اماناتکم او خیانت مکوئ د امانتونو تاسو سره ما او تمنتم علی من الدین غچ تاسو مینا جوړ شي پای باندې د دین او د غیر دین نه وانتم تعلمون او تاسو پوهیږئ چې دا کار نه دی والمو پوښی انما اموالکم اولادکم فتنه یقینا مال تاسو اولاد تاسو فتنه لکم فتنه دستاسو تا ساده امور الاخرت تاسو من کوي د امور الاخرت نه الله تعالی د سره لوی حاضر دی فلا تفوتوه تاسو د اجر مفوت کوي به مراعات الاموال والاولاد په لحاظ د مالونو د اولادونو خیانت یجلب د وجد غینا او نازل شه د غی د توبې بارکی یا الذین آمنوا تتقوا الله کچری تاسو ویریږي د الله نه په امانت او غیر امانت سره چلکم فرقان الله وګرځي تاسو لپاره فرقان بینکم فابین تاسو کې بینما تخافون فتنجون تاسو په نجات کې شوی کفران کوم لري بخشي تاسو نصیحت کوم بدای تاسو اغفر لكم ذنوبکم والله ذو الفضل العظیم الله خاوند لوی فضل دی واذکر یا محمد آیات کا غوا اجم کروبی کل الذین کفروا کې چې تدبیرونه جوړول تبارک ہے کسان چې کافران دي وقد اجتمعوا للمشاور فی شان کبدار الندوه هجرت نمخ هغه وخت یاد چې تکي تنها وي او فکور کې وي او خلق راجم او تبارک مشوره جوړولا یثبتو کیوسقو کچتا و تړي وې بیسو ک بندي دي کی او یقتلو کیا دی وجنی كلهم طول قتل ترجن واجر پشان دی یو سړي د وجنی او یخرجو کیا دی باسی مکه ته د مکینا ويمکرون بک او دوی تدبیرونه جوړول پتا ويمکر الله جزاء د تدبیر ورک دیتا په تدبیر امریکا ستاره په کار په تدبیر سره بیا نو حایلی کما تبرو و امرک الله تا تامرو ک بالخروج په وترغه وخت یاد ته وسمره پاتې او سمره کسان در سره دي او حمله په خلکو کې اول ته کور کې تکي تنها وي والد پر خو د یک کی تنها د کور نه راوتی والله خیر الماکرین الله غره تدبیر کون کې د عالم هم به خپوی دی په دې باندې قسم دې سره سوچو کې د الله تعالی مدد ډیر زیات ته ګوره نبی کریم صلی الله علیه وسلم تکي تنها راوته ابو بکر صدیق ور سره او بیا چې مکی ته ورننه وته نو سوار لزر صحابه کرام ور سره فاتح چې نه وته سمره ور سره سوار لزر امیر المؤمنین د دې درې لیډرانو نه ډېر متاثر یم یو د تبلیغي جماعت لیډر څوک مولانا محمد الیاس کا دهلوی رہے قسم دے گورے چې دا ډېر لوی سره د تاریخ تاسو کتره تاسو وګورئ د تاریخ وګورئ چې دا څومره ساده سره او دویم نمبر مولا محمد عمر مجاهد ډېر ساده سره نه دومره عالم په تقوا او اخلاص او دریم د سپاه صحابه لیډر مولانا حق نواز جنگوی رحمه الله د سادهګي او بیان هم لیدل لري ایو بیان ما اوریدل دی حاج چوکیادګر کې کړی دی چې کتاب اوچت کی چاشي ته پکې راغی ویری دا او په ډېر جذباتو کې راشي ګوري دا د درد نو مولا محمد عمر مجاهد رحمه الله چې کافرو حمله وکړه نو یې په صرف موټر سایکل باندې تکي تنها وته په موټر سایکل لاړ کم طرف ته لاړ د غره طرف ته لاړ او په مکه غرونو کې په وفات هم شو او څنګه چل دی اوس طالب د دنیا په سر باندې ښکارک اوس پرون چې کوم دی د ازبکستان وزیر خارجه ور سره ملاقات کړو کتا سو کتری اوس ملکونو وزیران او دغه وزیر اعظمان ورځي او ملاقاتونه ور سره کوي د مولا عبدالغنی برادر سره کدی یو ملک د صدر سره چې خلک دغه کوي ملاقاتونه کوي بیا فخر کوي چې موږ ور سره کوو او مخکې به امریکای وری یا د طالب سره سه یا د ما سره طالب نوم چا اخیسته سدي ملکونه د ملکونه ټولې ته ازادي ورکړه او یو جرأت ورکړه الله نبی علیہ السلام ته هغه وخت یاد دی چې کور کې ځان لوي هیڅ کم در سره نه و خدای پاک در باندې داسې راوسته داسې پته راوسته چې اوس ته حمله کې بنو قریظه باندې او دا زور اور خلک نو سلور سوا کسانې پکې خطر کړ زنانه دی وین ذکرې نو بس است کورونه او غنیمتونه ونیول درود شریف وای اللهم صل علی محمد